اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نام د لوی الله چې بخونکی او نهایت مهربان دی، چې موږ ته د حق او د باطل ترمنځ د فرق کولو الله تبارک وتعالی طاقت توفیق نصیب ګرځولی. صلوات و سلام د حضور نبی رحمت صلی الله علیه وسلم د ذات بابرکات لپاره چې هغه پیغمبر چې د مات زړونو جوړونکی دی او هغه پیغمبر چې د عدل د انصاف علمبردار په دنیا کې همیشه تر قیامته پورې دی. مونږه مخکې ویډیو کړی و، په هغه ویډیو کې مونږه د جرګې څه تلخ حقایق او تلخ پهلو باندې خبره ترې کړې. ډېرو ملګرو هغه خوښه شوله او ښه کمنټ یې باندې وکړو او ډېر هغې مونږ ته شاباشي هم راکړو او ډېر زیات خوشحاله هم شول. خو بعضې دوستان او بعضې ملګري په هغې باندې ډېر زیات ناراضه شول او خفه شول. یاد ساتئ زما رونو، زما مشرانو، زما سپینګیرو، زما کشرانو، چې زما مقصد هرگز د چا تضحیک نه دی، د چا سپکاوی نه دی، چا پسې خندا نه ده، چا پسې ټوکې ټکالې نه دي، تنقید په چا باندې نه دی، بلکې زما مقصد اصلاح ده. په محبت باندې د امن، د عدل، د انصاف او یو مظلوم ته د هغه په چوکاټ او په درشل باندې د انصاف ته رسولو لپاره خپل یو سعید او خپل یو کوشش دی. زه سلام پیش کوم هغه مشرانو ته او زه د جرګې خلاف نه یم. زه خپله هم د جرګې یو ممبر د جرګې کې په یو خادم په حیثیت سره ډېرو جرګو کې مو کارونه کړي دي، اوس هم په ډېرو جرګو کې مونږ خپل هغه خدمات څه زمګوسي هغه مونږ ورکوو. زه هغه مشرانو ته او هغه سپینګیرو ته او هغه د جرګې ممبرانو ته سلام عقیدت پیش کوم، سلام محبت پیش کوم، چې هغوی په ګنټو باندې ناست وي او هغې خپل کورونه او خپل بچي، خپل بیټک، خپل اجرا، خپل جومات، خپل کاروبار، خپل روزګار، خپل قیمتي وخت ویستی وي او زمو ستا د کور د جوړښت دپاره او زمو ستا د دشمنۍ په دوستۍ کې بدلولو دپاره او زمو ستا مات زړونه را جوړولو دپاره په ګنټو ناست وي. داسې مشران هم مونږه لیدلی دي چې په دې جرګو کې هغې په کلونو نه لګیا دي او د کال 12 میاشتې په دې جرګو کې او په دې جوړوښت کې لګیا وي. زمونږ سلام دی هغه مشرانو ته، سره د بیمارۍ، سره د زړه د بیمارۍ، سره د شوګره او سره د بلډ پریشره زمو ستا مسلو ته ناست وي، نه د لوږې نه د تندې پروا ساتي، نه د یخنۍ او نه د ګرمۍ پروا ساتي، بلکې زما او ستا د کور د جوړښت دپاره هغوی لګیا وي، په محبت او په امن، په عدل او په انصاف باندې خپل هغه ډیوټي ترسره کوي. نو دغه جرګې ته او دغه مشرانو ته او دغه سپینګیرو ته سلام دی، سلامي عقیدت دی او سلامي محبت دی. لیکن ناظرینو سوال دا پیدا کیږي چې آیا دغه عزت، دغه وقار، دغه عدل، دغه انصاف، دغه امن، دغه د جرګې چې کم وقار دی، کم عزت دی، کم روایات دی، کم د پښتو هغه پګړۍ دی او پټکې دی، هغه دستار دی، هغه سترګو چتول دی، هغه ننګ دی، هغه غیرت دی، آیا دا برقرار دی؟ آیا دا موجود دی؟ آیا دا اوس هم شته؟ آیا دا په تمامو جرګو کې شته؟ آیا دا په هر ځای کې میلاویږي؟ دغه سوال دی. د دې سوال جواب به تاسو هم راکوئ او زه هم درته انشاءالله درکوم. تاسو په دې باندې خپله رای هم ورکولی شئ او چې یاره دا څنګه داسې طریقه کول پکار دي چې مونږ د خپل پښتو روایات، دینی روایات، د جرګي روایات چې کوم حقیقي روح دی د هغې، حقیقي د هغې تصویر دی چې هغه مونږ برقرار وساتو، د معاشرې ته وښودو. په دې باندې ضرور تاسو خپله رای راکړئ. انشاءالله العزیز زه به عنقریب تاسو ته یو بهترین پروګرام او بهترین طریقه باندې چې ستاسو زړونه په هغې باندې مطمئن شي. انشاءالله د جرګې په حوالې سره کم تنقیدونه دي، کم سخت او تلخ او انتهایی شرم انگیز، نفرت انگیز چې کوم معاملات دي هغه به هم تاسو مخې ته راځي، او چې کوم هغه دي چې هغه بهترین دي او ښه دي انشاءالله هغه مخې ته راځي. الله رب العزت جل وعلا دی زموږ او ستاسو حافظ او ناصر شي. الله رب العزت جل وعلا دی زموږ د جرګې نظام الله د قرآن او حدیث او د سنت مصطفی صلی الله علیه وسلم مطابق وګرځوي.